पाकिस्तान په ډومبني ون ډے کې سریلانکا ته په شپږ رنزونو باندې شکست ورکو. یو ډیر ګرم میچ شو، یو ډیر کلوز میچ شو. پاکستان به مقابله سریلانکا د ډومبني ون ډے مکمل سکور کارډ سره شریکوما. په دې میچ کې بابر اعظم، محمد رضوان، فخر زمان، سائم ایوب د پاکستان ټاپ آرډر کمپلیټلی ناکام شوی دی. په سوجه باندې د بیټسمنان ناکام شو. د ټاس په دې میچ کې څومره غټ رول د راولپنډي په سټیډیم باندې د میچ پریویو کې الډی تاسو سره ما ډیټیل شریک کړو. مکمل سکور کارډ باندې خبره کو. پاکستان بیټینګ کم ځای کې ناکام شو. سلمان علي هغه آوټسټینډینګ بیټینګ کړی دی. د پاکستان طرف حارث رؤف ډیر خپل بالینګ وکړو. دینه علاوه نور چا پکې ښه پرفارمنس کړی دی. مکمل سکور کارډ سره شریکوم. مکمل میچ چې کم شوی دی دا غي ډیټیل در سره شریکوم. کوم ملګرو میچ نه کتلی نو ویډیو مکمل وګورئ. د میچ مکمل ډیټیل در سره شریکوم. فیلډینګ چا ښه کړی دی، بیټینګ چا ښه کړی، بالینګ چا ښه کړی، سریلانکا سره چا ښه پرفارمنس کړی دی. مکمل سکور کارډ باندې با ډیټیل سره خبرو کو. کو سکور کارډ ته موږ راشو. ټاس چې کوم دی سریلانکا وګټلو او بیټینګ پاکستان ته ورکو. میچ پریویو کې تاسو لما ویلو چې دا وکټ چې کومه ده په دې باندې دویم بیټینګ خده ته تاسو کوم وګټي بډوم باندې بالینګ اخلي. نو سریلانکا تاسو وګټلو ډوم باندې بالینګ وښتو او کله چې په دې پیچ باندې نور لګي نو دا بالرانو د پر ډیر زیات هیلپ ورکړي. دا پیچ دا وکټ چې کومي بالرانو د پر ډیر زیات هیلپ ورکړي. نو ټاس چې سټیم 2:30 بجې ټاس 2:30 بجې میچ شروع کېدو نو 2:30 بجې خو چا خاص انور په ګراوند باندې لګېدو. نو ډیر زیات ټرنو په پیچ کې ډیر زیات بال تاوېدو، ډیر زیات خپل بالینګ پکېدو. نو ذکر پاکستان ټاپ آرډر چې کم دی ناکام شوی دی. تاسو ګورئ کنه فخر زمان په 55 بالونو باندې 32 رنزونه کړی دي. ځکه چې وکټ سخته وه. سائم ایوب په 14 بالو 6 رنزونه کړي دي. بابر په 51 بالو 29 رنزونه کړي دي. دغه ټایم وکټ ډیره زیاته سخته وه. سکور په نه کېدو، بال په ډیر زیات ټرن خوړو. ان سوینګ آوټ سوینګ د سریلانکا فاست بالرانو په دا بیټسمنان رانیولیو. 3 اوور خو په میډن وکړل. په فخر زمان او په بابر اعظم باندې 3 اوور لګاتار میډن وتل. خپه لګاتار میډن چې سویم اورم تقریبا سلورم نه پنځم شپږم اووم دا 3 وړه اوره میډن په پاکستان بیټسمنانو په بابر او په فخر زمان باندې وتل. ځکه دغه ټایم وکټ ډیره زیاته ټف وه، بیټینګ پې نه کېدو. خو بیا ښکته که رضوان مونږ وګورو، رضوان هم 8 بال 5 رنزونه کړي دي. دی خو بیا سپینر لیګ بیفور کړی دی حسرنګا د سریلانکا سپینر باندې ډیر ښکلی بالینګ کړی دی. بیا سلمان علي هغه ډیر زبردست گیم وکړو. انډر پریشر څه ټایم وکټس پرېوتې وي، پیچ سخت و، هغه ټایم لګ. نو 87 بالونو باندې 105 نټ آوټ پاتې شوی سلمان علي هغه. حسین طلعت او سلمان علي هغه آوټسټینډینګ اننګز بلډ کو چې په 94 باندې د پاکستان سلورمه وکټ پریوتا او په 205 باندې د پاکستان 15مه وکټ د حسین طلعت پریوتا چې حسین طلعت هم رانه بال گیم کړی دی. په 63 بالو 62 رنزونه حسین طلعت هم جوړ کړی دي. محمد نواز په اخر کې 23 بال 36 رنزونه جوړ کړی دي او نټ آوټ هم پاتې شوی دی. ځکه میچ فینیشنګ ټایم نو محمد نواز له پکې د هیټینګ موقع ملو شوی و. د سریلانکا طرف اسیته فرناندو 10 اوور 42 یو وکټه خپل بالینګ کړي، 2 اوور میډن وک کړی دی او دای په بابر او په فخر زمان وک کړي. شمیره 10 اوور 63 ناکام شوی دی. وکټ هم نه دشتلی او ایکسپنسیو هم ثابت شوی دی. په سٹارټ کې د خپل بالینګ کړو، د هم یو اوور په بابر میډن وک کړي. خبیا تیکشانا 10 اوور 64 یو وکټه دا سپینر بالر دی. جنت لیانګ 8 اوور 48 وکټ یوم نه. حسرنګا پکې زبردست بالینګ کړي، 10 اوور 54 او 3 وکټ هم ترلاسه کړي دي. اسلانکا 2 اوور 18 وکټ یوم نه. بیا کوم وګورو دا ګوري د پاکستان لومړی وکټه په 14، دویمه په 68، درېمه په 76، څلورمه په 95 او پنځمه وکټه بیا په 233 پروته ده. جی 15 کسان اوټو او هغه 15مه وکټه د حسین طلعت پرېوتلې ده. او کوم موږ راشو د سریلانکا بیټینګ وګورو نو سریلانکا ورپسې هم 293 رنزونه کړي دي. 299 چې سکولو پسې سریلانکا کړي دي 293 او 9 کلاډیان اوټ او 50 اوورې مکمل واخلي دي. سریلانکا سره اوپنرانو ډېر ښکلی سټارټ واغشتو، ډېر زبردست سټارټ واغشتو. د سریلانکا ډومبنۍ وکټه په 12 اوور کې پرېوته چې سکور یې 85 و. د سریلانکا په 12 اوور کې 85 رنزونه یو ښکلی سټارټ او د 85 کې پاتوم نشان کا 39 بال 29 رنزونه کړی دي. او کامل مشرا د دنن ډیبیو وړو باندې میچ خپل بیټینګ کو 36 بال 38 رنزونه ته جوړ کړل. خوشال مینډس 1 بال 0 په ډومنی بال باندې حارث رؤف بول کو ان ساید ایټ شو وکټ ولګیدا. حارث رؤف د ډومنی صدور وړه وکټ چې کم دي د حارث رؤف دي. سمارا وکراما 48 بال 39 رنزونه دوهم جوړ کړی دي. اسلانکا 49 بال 32 رنزونه. جنت لیانګ
24 بال 28 رنزونه، کمنډو مینډس 13 بال 9 رنزونه، حسرنګا 52 بال 59 د خپل بیټینګ کړی دی د په وجه باندې دا میچ ډیر کلوز لاړو. چمیرا 19 بال 7، تکشانا 18 بال 21 اور اسیتا فرنینڈو 2 بال 0 رنزونه. د پاکستان په بیټینګ په بالینګ باندې کوم نظر واچو نو شاهین افریدي 10 اوور 50 وکټ یو هم نه دشتلی، نسیم شاه 10 اوور 55 یو اوور میډن اور 2 وکټي. نسیم شاه په ډومبني سلور اورونو کې تاسو له پتر سمره سکور ورکړو 40 رنزونه. ډیر زیات ایکسپنسیو دی روانو، ډیر زیات دی ډبېدو ډومبنو اورونو کې، خو اخر کې خپل ریکوري کړی دا یو اور پکې میډن هم وکړل دي اور وکټي پکې هم 2 اغشتلې دي. حارث رؤف 61 رنز ورکړي دی یو اور پکې لامیډ نم وکړي. حارث رؤف هم سکور لیک شوی دی، حارث رؤف نم خو وکټي سلور ایشتلی دي. فهیم اشرف 10 اوور 49 2 وکټي، نواز 8 اوور 48 یو وکټه، سایم ایوب یو اور کړی دی 12 رنز ورکړي دي اور حسین طلعت هم یو اور کړی دی او 14 رنز حسین طلعت هم کنسیډ کړی دي. کچر پاکستان په بالینګ باندې موږ نظر واچو نو د وکټ لحاظ سره حارث رؤف یو ډیر آوټسټینډینګ بالینګ کړی دی سلور وکټس اور د اکانومي لحاظ سره فهیم اشرف کولې بالینګ کړی چې 10 اوور کې 49 رنز ورکړي دي او 2 وکټې مشتلې دي. شاهین افریدي هم کولې بالینګ کړي خو وکټ نه دشتلې، 10 اوور کې 50 رنزونه ورکړي، 5 اکانومي سره بالینګ کړي دي. نو دا پاکستان د بالینګ مکمل لاین اپ ته تاسو د سریلانکا ډومبنۍ وکټ وګورئ په 25 رنزونو باندې پروت په 11.4 اوور کې دا ډېر خپل سٹارټ اپ نه رانوښتلو، خو میډل اډر چې کم دی د سریلانکا ناکام شو او داسې سخات غټ پارټنرشپ بیلډ نکو. 299 رنزونه چې ته چې اس کې 300 رنزونه چې ته چې اس کې نو خامخا غټ پارټنرشپ پکې ضرورت وي. څنګه چې سلمان علي آغا او حسین طلعت یو غټ پارټنرشپ کو او پاکستان ته یو بیگ ټوټل ورکو. پاکستان په ډومبني 30 اوورونو کې 120 رنزونه کړي دي او په اخرنی 20 اوورونو کې پاکستان کړي دي 180 رنزونه. اخرنی شل اوورونو کې پاکستان لکه ټي 20 غونته بیټینګ کړي دي او ډومبني 13 اوورونو کې پاکستان لکه ټیسټ غونته بیټینګ کړي دي. ځکه چې ټف وا وکټ سخ وا سکور په نه کېدو. بابر اعظم، فخر زمان، سایم ایوب اور رضوان دی په پساویدل. دا میچ پاکستان په شپږ وکټو باندې په شپږ رنزونو باندې سوري ګټلې دي. بل طرف نه پاکستان نه طرف حارث بابر اعظم په سلپ کې یو ډېر ښکلی کیچ واغشتو، یو ډېر آوټسټینډینګ کیچ بابر اعظم واغشتو د سمرا وکرامانه چې هغه 48 بال 39 رنزونه جوړ کړي او یو ډېر ښکلی پارټنرشپ هغه روان کړی و اسلانکا سره. خو حارث رؤف په بال باندې بابر اعظم ډېر ښکلی کیچ واغشتو. سلمان علي هغه هم آوټسټینډینګ فیلډینګ کړی دی. د پاکستان نه طرف نن درې واړه ډپارټمنټس چې کوم هغه مطلب پاس شوی دي. درې واړه ډپارټمنټ لکه بالینګ، بیټینګ، فیلډینګ کې هم د پاکستان فیلډرانو ښه فیلډینګ کړی دی. په بیټینګ کې هم ټاپ اډر ناکامه شوی دی خو په میډل اډر کې سلمان علي آغا، حسین طلعت او محمد نواز ښه بیټینګ کړی دی. او بالینګ کې هم پاکستانی بازارانو د راولپنډي په پیچ باندې سکور ډیفینډ کول لګران کاری. په دې وکټ باندې چیز ډیر ښه کیږي، مطلب وکټ پیدا سه پاسانه نه راځي خو د پاکستان بازارانو دغه سکور ډیفینډ کړی دی. نو دا مکمل سکور کارډ د لومړني ون ډے چې کم پاکستان په شپږ رنزونو باندې وګټلو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.